السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول خو ټولو ملګرو ته عید مبارکي وایو. او هغې نه بعده یو پوسټ موږ کړه او لږ موندې مخکې 3 غنټې لپاره مولانا فضل الرحمن او بیرسټر شیر افضل خان په مقابلې چې الیکشن په حوالې چې منی سیټ نه لکي مروت نه دا ملګرو موږ ځکه کوو بار بار دا سروې موږ وایو چې عوام کوم طرف ته رجوعان ده، ځکه چې تیر حکومتو په موږ لکي مروت باندې هر سړي سیاست کړی ده. لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې چوره کسانو دلته موږ لکي مروت باندې سیاست کړی ده، پاسلی دي. هغې موږ دا کاونټیډ کوو چې یاره دا موږ مروت کوم لا هغسې وده دي که لا ویښ دي. نو مختلف سروې مو بازارو چې تاسو سره شیر کړي دي. نن مو بیا دا یو پوسټ کړه چې په هغې چې بیرسټر شیر افضل خان برتري حاصله کړه، دې باوجود چې د جمعیت بلکې دې موږ ګروپانو چې نه شیر کوله، دې باوجود چې د جمعیت والو کسانو خپل فیسبوک ګروپانو چې تاسو به په د سکرین وینو چې مختلف ګروپانو چې دا پوسټ شیر کړه او اوټ د پاره، یعنی دومره غټ غټو ګروپانو چې په د سکرین باندې بیا تاسو وینو چې دا پوسټونه دا اوټ کاونټډ چې کېده چې دې پوسټ شیر کړه او خلکو ته چې اوټ واچو، خو هغه باوجود بیرسټر شیر افضل خان په دې چې برتري حاصله کړه. موږ مقصد صرف دوره ده ملګرو مروت کومه، بلکې صرف موږ مقصد موږ همیشه چې ووټ پولینګ آغاز کړی ده، نو هغه پیج چې ګروپانو چې مونږ دا شیر کړی چې هغه پیج چې چوره کسانې دو هغه باوجود دومره غټو غټو ګروپانو ته مقابله لکي مروت چې ده او څومرو د اور سین د بلوچستان فیسبوک ګروپانو چې دو پوسټ شیر که، خو هغه باوجود شکست ورته میلاو سو. نو ظاهره دا ده چې انشاءالله موږ مروت کوم اوس بیداره دي او مروت کوم ته پکار ده چې بیدار سي. صرف دا نه ده، ګوره بیرسټر شیر افضل خان نه مخکې تاسو چا ووټ ورکړی ده، موږ خو صرف رای ورکوای سو، نور خو دا خپله مرضي ده چې دی به الیکشن ته درېږي نه به درېږي. خو که په ظاهره لکي مروت چې ووینې نو عمران خان سره په چټان غوندې ولاړ ده، مکمل کیسونه تاسو بیا د اکټیویټي ګورو. هغه نه علاوه چې کوم موږ لکي مروت چې چوره سیاسي لیډران تیر سلی دي، څه شی مو ونه مینده کړه تاسو ماته ووایو. بیرسټر شیر افضل خان یو نوی کس ته، پړه لیکه کس ته، که زه ووایم چې که چیرې موږ ته دی ودرېږي او دې لکي مروت عوام زه وایم چې یو ور دا اعتماد په دې سړي باندې وکړي، پړه لیکه کس ته انشاءالله زه امید ساتم. ګوره موږ لکي مروت نه تر اوسه پورې داسې پړه لیکه کس نه ده ورپاس کړی اسمبلی ته چې کیدای شي موږ دا یو امید چې د کوم مو ده چې دا کندې رنګ راري. نو ملګرو مختلف لکي مروت چې اوس چې کوم مسایل دي بجلیو حوالې سره، مختلف جایانو چې بجلی کټ دي، اوبه نه دي پوره، هر پاسماندګي بار بار موږ دا ویډیوګانو تاسې سره شیر کړی، خلک په موږ باندې تنقید کوي هر قسم، تر دغجې پورې تر 2 پزو یې کړي یو، خو پته نسته چې دا خلک به کله پوه کېږي. موږ خپل جان پره خو نه یو لګیا یار، موږ کوم دې پوسټ لا موږ چې خلکو چې اویرنس پیدا کوو او خلکو چې شعور پاره موږ خبره کوو چې یاره دا پاسمانده دې خلکو شورولي یو عوامه لږ هوښیار سو لږ جان چې شعور راولو، اخر تر چوره پورې به موږ دې خلکو غلامي دې خانانانو غلامي کوو چې چوره موږ سیاسي لیډرشپ دلته لکي مروت چې تیر سلی ده. الله دې وکړي چې موږ مروت کوم چې شعور رایسي او دا خلک وپېژندي. کنی تر اوسه پورې تاسو د نورو ضلعو کاونټیډ وکړو، نورو ضلعو ته لاړ سو، نورو ضلعو پاس هغه وګورو چې هلته څه شی اصلي دی او موږ لکي مروت چې ذخایر دي
ګیز غوندې تیل غوندې د دومره موږ لکه مروت چې خدای پاک داسې خزانې پیدا کړي دي او هغه باوجود موږ لکه مروت ته په هر کلي ته چې وګورئ هر هغه ته چې کوم موږ هسپتالونه دي سکولان ایجوکیشن ده نور چې چوره هغه دي موږ لکه مروت چې هر جای تباه یو له ټولو نورو ضلعو نه پاته یو نو دا وجه کومه ده دا وجه صرف دا ده چې موږ صرف دلته دوه خاندانه سپورټ کړي دي همیشه هغې دوه خاندانو له وجې نه موږ دا تاسې موږ پاته یو نو که چیرې دا مروت کوم چې اوس هم شعور نه راغی نو امید دی بیا نه ساتي چې موږ مخته دپاره د دغې خلکو نه چې د چور تر اوسه پورې موږ دا خلک پاس کړي دي او موږ هغه باوجود بیا په دو باندې اعتماد کوو نو دا اعتماد دا سترګو پټول دي نو عوام ته صرف دوره وایو چې بیدار سو موږ جان ته نه یو لګیا موږ جان ته قسم مې دی په خدای چې یو سیاسي لیډر دی ماته د لکي مروت آده که پی ټی آی نه وي آده که هرې کومې پارټۍ نه یو مشر دی خالي دومره ووایي چې یاره که دې سړي ذاتیات دپاره موږ ته لا کار ولوي لا موږ بلیک میلینګ پاره خبر کړي تر خپل مفاد دپاره مو قسم په خدای که چا سوچي صرف دې دپاره اجتماعي سوچ مو ده اجتماعي سوچ دپاره موږ وایو چې موږ پوره لکي مروت پسماندګي روغی نو دا لانجې بنئ جګړې بنئ مړي بنئ دا بار دا تاسو به په فیسبوک وینو چې چوره موږ په دې مړو چې او دا کیسو باندې موږ مروت کوم په دې باندې اخته یو نو چې کله کاروباري پیسې او ورسره روزګارونه او هر سړی مصروفي لکه څرنګه تاسې به وینو خلک اسلام آباد چې پېښور چې له لاهور چې له نور ضلعو چې هر سړی چې چوک کاروبار ده کاروباري سړی د هغې ذهن لهجو طرف ته نه راځي نو چې دغسې چې هر سړي کاروباري روزګاري هر شی نو انشاءالله لانجې به نه هر سړي سوچ به بدلېږي نو موږ مروت کوم چې اصل نه وجه دا ده چې هر لحاظ سره پاسمانده یو ځکه خو موږ چې لانجې دي که نه چې چوره شعور والا خلک دي باره تلي دي لا کاروباریان دي هغه دا کیسې بالکل نه خوښوي نو ها وجه صرف دوره ده چې روزګار باندې دي خلک کاروباریان دي پیسې ګټي ورسره خپل خوشحاله زندگی تیری نو چې موږ علاقې چې دا پسماندګان او دا روزګارونه میلاو سي او دا کیسې ختم سي نو انشاءالله لانجې به اتومیټیکلی ختم سي نو امید کوم موږ مروت کوم نه چې هر چې چوکي لکه مروت چې نوی کس په کار ده ایجوکیټډ کس په کار ده پړه لیکه کس په کار ده چې شعور لري او د عوام فلاح دپاره کار کول غواړي نو داسې کس ته موږ وایو چې مروت کوم دا ور سلیکټ کړي او دا ور ووټ ورکړي او د زاړه چې چوره کسان دي نه امید مه ساتو دا بالکل اګنور کو دا وکړه پرېږدو نو انشاءالله امید ساتو مروت کوم خپل یو حد دپاره انشاءالله شعور مروت کوم چې راغلی ده او امید ساتو چې مخته غواره به مروت کوم یو ایجوکیټډ پړه لیکه کس او په ښکلې طریقې باندې خپل علاقې کینډیډیټ سلیکټ کوي مننه جی شکریه